صحابه د حضور پاک د سنتو ډیره زیاته تابعداري کړې ده او ګړی په ګړی خپل خواهشات پریښي دي او د حضور پاک سنتو پسې لګېدلي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل د مدینې په کوڅه کې ګرځېده. د دې رعیت حالات به معلومون نو په دې کوڅو کې به ګرځېده چې د شپې خو چاته تکلیف نشته. نو په یو لاره روانو د یو کور نه د یو جینۍ شعرونه یې واورېدل او هغه جینۍ عشقیه شعرونه وې، لکه دا څوک هلک یا جینۍ چې په چامینې مینه یو دا عشق شعرونه وی. نو داسې عشقیه شعرونه دی جینۍ وې په ډېر خوږ اواز او په ډېر جړا کې. نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باندې د هغې جینۍ هغې شعرونو اثر وکړ. نو ورته ودرېد، ملګري ورسره دي، یوازې نه دی. نو په دې پریشانه شو که د جینۍ اواز خو د کور نه بار وتل ګناه ده. جینۍ که دننه کور کې سندره م وی نو ویلی شي د ګناه سندره نه، که شعرونه وی ویلی شي خو اواز عورت دی د کور نه بار به اواز نو بس. او بیا د سندرې اواز د جینۍ چې د کور نه بار وځي خو دا خو ډېره لویه ګناه ده، ځکه چې د سړو زړه ځان ته مایل کوي او د سړو شوق پیدا کیږي او اشتها پیدا کیږي. نو دا حضرت عمر فاروق حیران شو چې زما حکومت ته ګوره د عدل او د انصاف، او بیا دا حالت چې جینۍ دننه سندرې وی، شعرونه وی او عشقیه اشعار او اواز یې د دیوال نه بار اورېدی شي. دا خو سخت هر څوک جینۍ چې د خو انتهایي لویه مجرمه ده. حضرت عمر آواز ورکه څوکې هغې آواز د حضرت عمر پیژنده. د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا لږ ډبل و ډبل غټ آواز یو درون. نو صحابه و آواز پیژنده، مشهورو په دې آواز هغې جینۍ و پیژن. اوخو دا خو امیر المؤمنین زما سندره واورېده او زما شعرونه یې واورېدل آواز، دا به څه کېږي. نو هغه غریبه غلی شو، ویرېده چې آواز یې ورنکړه. د دوباره آواز وکړه، څوکې دا شعرونه څنګه وی؟ هغه غریبه نوره پاره پیدا شو، وجود یې رپیږي. دریم ځل یې بیا هم والا آواز ورکړه، څوکې جواب راکړه. د عشقي شعرونه چې څنګه ته په زوره سندرې وی ګانې، مونږ به ورته ګانه ووایو نو آواز دې بار اورېدلی کېږي، دا څه کې؟ هغې غریبه نوره مو یېرېده چې دا خو امیر المؤمنین دی او زما دا خبره یې واورېده، دا به څه کېږي، په څه مصیبت اخته شو. حضرت عمر هغه زمانه کې د دې کورونو دا دیوالونه واړه واړو، دومره غټ به نو، په دیوال د پاسه دروازه خو یې بنده وه، نو په دیوال د پاسه ور واوړېد. ملګري ته یې راپسې راواوړه. چې ور واوړېد هغه جینۍ په کور کې وه رپېده. حضرت عمر ورته وایي ښه ته شعرونه وې، سندرې وې او عشقي سندرې وې او اواز دې بار اورېدلی کېږي، دا ولې؟ جینۍ هم لکه زړوره شوه. دغې زمانې په ښځو نرو دواړو کې بهادري وه. وی عمره ولې امیر المؤمنین څه چل مې وکړ؟ وی د پیغمبر د سنتو خلاف ورزي دې وکړه. وی که ما د یو سنت خلاف ورزي وکړه، تا د دریو سنتو خلاف ورزي وکړه. ته څنګه دریو سنتو خلاف ورزي کې؟ خو چې دا خبره وکړه د حضرت عمر دا وجود ورپېد او حق ته ودرېده. وی څنګه د دریو سنتو خلاف ورزي وکړه؟ وی چې ته د یو سنت په خلاف ورزی ما ته مجرمه وی، ته د دریو سنتو خلاف ورزي ولې کې؟ وی ما ته وایه ما څه خلاف ورزي او وا جینۍ ورته لا دا وی چې ما نه خدای په دې یو سنت تپوس کوي، تا نه په دریو خدای تپوس کوي. او صحابي ته امیر المؤمنین ته دا خبره کول چې د سنتو خلاف ورزي او الله به درنه تپوس کوي، بس وجود یې پره پیدا شو. وایه جینۍ څه خلاف ورزي مې وکړه؟ وی یو خلاف ورزي خو دې دا وکړه چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما شیطان، چې یو سړی ښځه دي دواړه یو ځای نو درېږي، که یو پردی ښځه او پردی سړی سره یو ځای شو درېیمې شیطان دی. شیطان د سړي پړه کې موسوسه اچوي چې دې ښځې ته ګوره، او د ښځې پړه کې موسوسه اچوي، نو ګناه ته خبره رسېږي. نو نبی علیہ السلام فرمایي لا یخلون رجل بامرأة، سړی او ښځه به ځان لکېږي، نه پردی سړی او پردی ښځه. ته څنګه ما کور ته ځان نه ماته راننوتې؟ دا یې د یو سنت خلاف ورزي وکړه.
د دویم سنت خلاف ورزی دا وکړه چې زما پیغمبر فرمایي چې یو کور ته ورننوځي نو 3 ځله به اجازت غواړي. لاول به اجازت وغواړي، که میلو نشي دوباره به بیا اجازت وغواړي، که میلو نشي درې باره به بیا اجازت وغواړي. که میلو شو خو ورننوځه، خو که په 3 ځله هم درته اجازت میلو نشو نو بیا واپس ځه. نو تا ته خو ما زما د کور د داخلېدو اجازت نه یې درکړې، او نه تا ما ته 3 اوازه کړي چې در ننوځم، در داخل شم کور ته، در داخل شم. نه دی اجازت غوښتې دی او نه ما اجازت درکړې دی. دا د دویم سنت خلاف ورزي. او دریم دی د خدای د قرآن خلاف ورزي کړې ده. د خدای قرآن کې راځي چې وأتوا البیوت من ابوابها، چې کور ته په دروازه راننوځي. ته په دیوال څنګه راوړې دی؟ خو چې دا خبره وکړه حضرت عمر په ژړا شو. واقعي صحابي ته چې دا خبره وکړه خو په زړه دې ورته اور بل کړ. د سنتو خلاف ورزي او بیا د صحابي نه هغې خو ټوله زندګي د پیغمبر په غېږ کې تېره کړې ده او ټول ژوند د هغې د سنتو د هغې زندګي یو صحابي خو د پیغمبر علیه السلام د سنتو نمونې وې، نمونې چې دا دې ورته ووایي اوهو سنتو خلاف ورزي، الله به درنه تپوس کوي او په دلیل ورته ثابته کړې. حضرت عمر ورته وایي جینۍ ما معاف کړه. او ورته څه وایي؟ جینۍ هم پرې زړوره ده. وی ما معاف کا، وی هغه ذات نه معافي وغواړه چې د چا نافرماني دې کړې ده، ما نه سره معافي غواړئ. بس دې راووت د کور، لاړ خپل کور ته په سجده الله ته پرېوت او خدای ته په ژړا شو چې واقعي الله ما نه غلطي شوې ده، خدای ما معاف کړي. استغفار استغفار استغفار، معافي غواړي معافي غواړي معافي غواړي. سحر شو پې ساری مونځ وکړو، مانځه نه پس دې زړه ته ورته کشف وشو چې ستا دا غلطۍ معاف دي. نو فوراً اډر جاری کا، ویلار شه په پرده کې او دغه کور کې یو جینۍ ده په پرده کې راولې، مکمل پرده کې چې امیرالمؤمنین دې غواړي چې اوس دې تپوس وکړم چې دا روز رڼا روز ده چې دا شعرونه یې څنګه وي، چې څنګه عمر فاروق رضی الله عنه جینۍ راوسته پرده کې. ځکه عدالت ته خو به سړی هم حاضرېږي او ښځه به هم حاضرېږي. رونو حضرت عمر ټوله شپه ژړلي، دا سترګې د اوښکو نه سرې راوتې وې. حالانکې که موږ سوچ وکړو په دې نو غلطي د عمر ډوانه د سنتو خلاف ورزي نه ده کړې. ولې نه ده کړې؟ ځکه چې څوک د شریعت خلاف کوي نو مولا به ورته نصیحت کوي، لیکن بادشاه خو نصیحت نه کوي. بادشاه به د هغه د کور نه راوباسي او سزا به وله ورکوي، د هغې متعلق چې څه سزا ده. او کور چې دروازه مجرم نه لر کوي نو په دیواله مو راوړی شي، نو هغې دروازه نه کولاوله. د خو چغې اجازت خو یې د داخلېدو نه دی غوښتې، خو چغې خو یې ورته ووالې که نه چې دا شعرونه ولې وې. او چې دروازه یې کولاو نه کړه نو پولیس والا یا بادشاه یا قاضي یا وزیر به کور ته نه داخلېږي، په دیوال به خامخا وراوړي، هېڅ ګناه ورته نه، په دیوال به هم وراوړي. او معلوم او یوازې هم نو ملګري هم ورسره دي، څه تهمت هم پکې نشته. خو د هغه سنتو د خلاف ورزۍ ټکي د حضرت عمر په زړه داسې پولې ودرولې، داسې چې سار دربار ته راغی دا سترګې د ژړا نه تکې سرې دي او په دې مخ باندې د ژړا هغه اثار دي. جینۍ راوسته، وی ما خو واقعي مخالفت کړی دی او غلطي مې کړې ده، خو ما ټوله شپه الله ته وژړل، د الله نه مې معافي وغوښتله او زړه نه مې دا راځي، کشفن د زړه ته مې دا راځي چې الله زما دا غلطي معاف کړې ده. زما زړه دا و چې زما دا غلطي الله معاف کړې ده. اوس تا نه تپوس کوم تا را سندرې ولې او ته څه وایي؟ وی عمره وی زه ځوانه جینۍ یم او زما خاوند نم یو نوجوانه لک دی او زما او د خاوند واده شو او د واده نه پس زما هغه خاوند 15 ورځې پس تا جهاد ته پلانکې علاقې ته لېږلی دی، زه په کور کې یوازې پاتې یم. نو چې د یو سړي د یو جینۍ سره واده شي او د دې هلک دا جینۍ خوښوي او د جینۍ هلک خوښي، د ښځې خاوند یو بل خوښه مي او دا هلک دې ته جدا کې او د په میاشتو د جهاد په میدان کې ناستې او دا جینۍ یوازې په کور کې ناستې، نو چې داسې شعرونه نه وایي نو څه به کوي؟ ما ته هغه خپل خاوند را یادو، نو د هغه خپل خاوند په محبت او په مینه کې مې شعرونه ووایي. غلطي رانه دا شوې چې د ما اواز لږ په زوره شو، زما دا اواز تا واورې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فوراً وی ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک نه که داسې څه حدیث منقولې او د حضور پاک داسې څه سنتي چې یو هلک یو جینۍ سره واده کړي او هفته پسې د جهاد للیږه، نو بس زما صبر دی. او که د پیغمبر علیه السلام طریقه داري نو عمره دا دې ښه نه دي کړي. وی ښځه کور ته لاړ، د بیبي نه یې تپوس وکړو
بیبینا وی یو جنه او الک سو نموده د یو بل نړه صبرولی شي چې گزارو کی نو بیبی ورته وی 3 میاشتې که خاوند د ښځې نه جدی نو دا ښځه گزاره کولی شي او دا خاوند هم گزاره کولی شي او د 3 میاشتو نه چې زیاتیږي نو بیا گزاره ګرانه ده او چې بیا الک او جنې وي نو گزاره ګرانه ده نو د هغې یوې جنې په خبره حضرت عمر مکمل اډر جاری کو چې څومره مجاهدینو او د هغې جرنیلانو او کمانډرانو گیر چاپیره په علاقه کې ټولو ته اډر جاری کو اعلان یې وکړ وی چې د چا واده شوي او جهاد له تللی دی نو د 3 میاشتو نه زیات په میدان د جهاد کې نه پاتې کېږي 3 میاشتې به تیری نو دی به خپل کور ته راځي د په ځای به بل مجاهد ځي نو چې دې کور کې څه موده تېرې کړي نو بیا به ځي 3 میاشتو نه زیات به په محاذ باندې یو مجاهد واده کړی نه تیری دا یو اډر جاری شو دا ګوره د هغه جینۍ د برکت نه یو عام اډر جاری شو چې تاره سنت ما ته وښایه په دې کې د پیغمبر علیه السلام سنت نه دې کې خو واقعي د نبی علیه السلام مبارک سنت نشته دی راشه چې سنت په دې کې نشته نو موږ به عرف له راشو په عرف په فیصله وکړو نو خبره مې چې هغه جینۍ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یو خبره ور واچوله چې تاره 3 سنتو خلاف ورزي وکړه ټوله شپې ژړلې ساره پورې چې دربار ته او مجلس ته مسجد نبوي ته راغی د جړانې سترګې سرې دي او په مخ یې اوښکې روانې دي صحابه به په سنت و عمل چې د حضور پاک سنت به یو صحابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مجلس کې کېناست حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه هغه یو صادر په سر کړی و د هغې صادر رنګ د ښځو د جامې په شانتې و نبی علیه السلام ورته وی عبدالله وی دا صادر دی سینګ په سر دی پوه شو چې د پیغمبر علیه السلام دا تپوس دا د ناراضګۍ تپوس دی بزر د مجلس نه پاسېد لاړ او کور تنور بل و هغه صادر یې په تنور کې وغورځه سار چې راغی دا په ابو داود شریف کې دا حدیث دی سار چې راغی نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه عبدالله صادر دې څه کا وی صاحب تاسو په انداز پوه شم چې ستاسو نو خوښ نو ما پرون په تنور کې وغورځه وی د الله بنده تنور کې دې ولې غورځاو وی لور له به دې ورکړی بیبي له به دې ورکړی زنانو له به دې ورکړی ځکه د دې رنګ داسې و چې دا د سړو سره مناسب نه دی دا د ښځو سره مناسب دی ګوره دومره د پیغمبر علیه السلام په معمولی نظر چې پوه شو نو غون قیمتي صادر اورته غورځوي نو حضور پاک مبارکو فرمایل چې سړي به هغه جامې چي چې هغه د ښځو په شان ني په بناوټ کې به هم د ښځو جامه نه اچوي او په رنګ کې به هم د ښځو جامې نه اچوي او ښځې به هغه جامې نه اچوي چې هغه د سړو په شانتې وي که بناوټ یې د سړو په شانتې دا هم ګناه ده او که رنګ یې د سړو په شانتې دا هم ګناه ده دا بالکل ممنوع دی بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه سړو او ښځو لعنت ویلی دی لعن الله المترجلات هغه ښځې چې هغې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان ځان برابروي ویښته لکه د سړو دې زمانه کې ګورې ډېرې زنانه د سر ویښته دا لکه د سړو په شانتې جوړوي په دې د دواړو جهانو مبارک سردار لعنت ویلی دی ګناه کبیره ده یا جامې د سړو په شان جوړوي یا پیزار د سړو په شان جوړوي یا په لاره چې ځي ګرځي لکه د سړو په شانتې ګرځي مترجلات ورته ویلې کېږي دا سخت جرم او سخت ګناه او لعنت د نبی علیہ السلام ویلی دی وی د الله لعنت دی پچا المتخنسین من الرجال هغه سړي چې د ښځو په شانتې شکل جوړوي سړو ویښته د ښځو په شانتې یا جامې د ښځو په شانتې یا د جامو بناوټ ډېره لکان ګورې اوس دقسې جامې چې لکه د ښځو رنګونه او د ښځو شان بناوټ په دې د دواړو جهانو مبارک سردار لعنت ویلی دی درونو د حضور پاک سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکوي وی زما او ستاسو داسې مثال دی په مشکات شریف کې دا حدیث دی لکه یو سړی اور بل کې اور وی چې اور کله بل شي دا پتنګان راځي دی اور له خشته ورته ښکاري ښکلې وی دا سړی لګیا دی دا پتنګان د دې اور نه شړي چې اخوا شی مه راځئ ګورې دا اور خو تاسو ته خشته ښکاري خو ګورې منځ کې تبی ده لیکن پتنګان د دې سړي خبره نه مني دی نیغ را روان دی او اور ورته ښکلی ښکاري سور مزیدار
نو اور ته را روان دي، خو چې د هغه سړي خبره ونه منله او دی اور ته رالل پکې ور پرېوتل نو ډوخړه شو سوځېدل. وی دقسې زما ستاسو مثال دی، تاسو ته دا خواهشات او دا ګناهونه داسې ښکاري لکه اور د لمبې په شان خشته سور، نو تاسو په منډه ور روان یې. او زه درته وایم چې مه راځئ، ګورئ دا راته ښکلې ښکاري خشته، خو که ورلی نو دننه ګورئ تبعی ده، دننه هلاکت دی. نو وی تاسو په ما غالب شوئ او په دې اور کې ځان داخلوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویم مثال ورکوي، وی زما ستاسو داسې مثال دی لکه یو سړی یو کور جوړ کی او په هغه کور کې غشته ښکلې درستخان وغوړئ او قسم قسم خوراکونه پې د پاسه کېږي، او یو استازي ولیږي چې ورشه دا خلک راوبلئ چې راننوځي، په دې کور کې دننه ډوډۍ ده او قسم قسم خوراکونه دي چې هغه وخوري. وی چې څوک د هغه استازي خبره ومني خو کور ته به داخل شي او د هغه درستخان نه به خشته ډوډۍ وخوري، او که څوک د هغه استازي خبره ونه مني نو کور ته هم داخل نشو او په کور کې دننه ډوډۍ مو نه خوړه. وی دا کور جنت دی، دا کور جنت، او دا چې کوم درستخان پکې غوړېدلی دی دا د جنت نعمتونه دي. او وی دا چې کوم استازی دی وی دا زیب، نو کوئی چا زما خبر او منلا او د جنت دې کور ته داخل شو د جنت خوراکونه به وخوري، او که چا زما خبر او نه منلا د جنت کور ته به داخل نشي او د جنت مزه او خوراکونه به نصیب نشي. نورونو سنت ته حضور پاک د هغې تابعداري د جنت ذریعه ده.